अस्सलाम वालेकुम मलगरो द फेसबुक कोर्स कम बच जमुंगा पनोखार के शुरू की फिजिकल क्लासेस बवी जमुंग खपल अकेडमी ल बता सो रही और आगे के बा द फेसबुक द कोर्स द क्लासेस अखल जमुंग क्लासेस ड्यूरेशन बसुम रवी क्लासेस बा द सपर वज बांधवी और पदे कोर्स के बता सो लस पढ़ावीगी नो अगर सर पदी वीडियो के द कोर्स आउटलाइन शेयर कोमा जकड़ेर मरगरी द आउटलाइन खबर कई पदे कोर्स के बससवी नो पदे कोर्स की चिकम जमुंग आउटलाइन देगा तासुला शाला पर बोर्ड बांधने कारी जी कोर्स पता सुला बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ावीगी प्रैक्टिकली बताला खुद लेकीगी दा टोली खबरें बताला प्रैक्टिकली खुद लेकीगी तासु बरादाई फिजिकली बतासु क्लास अटेंड कवई जी दा क्लास पर जमुंगा पर यवनिम म्याश बांधे मुश्तमिल हुई क्लासेस द संडे और द सैटरडे व क्लास हुई आओ ब्या मुंह चिकला एडमिशन मुंग सरा सशिवी हम दी आओ मुकम्मल एडमिशन चूशी नो ब्या मुंग खपल स्टूडेंट्स चिकम वी मुंग बकीनु और मुंग बा सेलेक्ट कौची आया तासु सिर्फ द सैटरडे क्लास अखलई या तासु सिर्फ द संडे क्लास अखलई या तासु द द्वार रोज़ो क्लास अखलई द्वार रोज़ो तो तासु रातले शे क्लासेस द पारा नोवेल एंड गुड हो जमुंग कोर्सेस चिकम दागा दे अब पर 16 क्लासेस बांधी हुई 16 क्लासेस बतासु पर कोर्स के अखलई पर 16 क्लासेस के बतासु लमुंगा इवन डेर मलगरी हुई डेर अकेडमीज दास विचय कोर्स पढ़ावई हो गई पदेश का तनिब पॉइंट बाने फोकस न कई कंटेंट आइडियाज लकतासो अक्सर कंटेंट डेर मलगरी पी जनीना कि मतलब यो पेज होता मतलब यो कस पेज जुड़ को खुदी पेज तमावात पकार दे दी पेज ना अर्निंग कुल द पारा कंटेंट पकार दे कंटेंट डेर मरगिरी विच खपल कैमरे मखिल नशरियात ले वीडियोस नशरी काट कोले नो आगाई द पारा मुंगा आइडियाज वर्कौ प एआई बाने द वीडियोस जोड़लो आइडियाज बमुंगा इला वर्कौ मुख्तलिफ आइडियाज मुख्तलिफ नीचेस बमुंगा आगाई ल खयु च तासो प दे दी नीचेस बांधे एआई बांधे वीडियो जोड़लो शई और कना यो कस फिगा ह्यूमन मेड वीडियो जोड़ले शई मतलब खपल द कैमरे मखिल रातले शई या खपल राजिम ना او خپل موبایل باندې ویډیو جوړای نو هغه کانټنټ مونږ سره هم شته د کډز د پاره هم شته مطلب مونږ سره ډیر زیات کانټنټ آیډیاز دي چې په دې کورس کې به مین شی دا یو شی دی چې دا تاسو زده کو دا بار خبرې چې کوم دي دا دومره ګران نه دي مین شی کانټنټ جوړول دي ځکه ارننګ چې ته کې پیسې چې ته ګټي به ته په ویډیوز په کانټنټ باندې ګټي په پکچر باندې به ګټي په ریلز باندې به ګټي په لانګ ویډیوز باندې به ګټي په سټوریز په ټیکسټ باندې نو هغه کانټنټ آیډیاز به تاسو په دې کورس کې مونږ درکو اور باقاعده چې کم سیریس سټوډنټ وي کم په ریل کې د فیسبوک نه پیسې ګټل غواړي او کم کس وای چې نه جابز وغیرہ نه کوم او زه په سوشل میډیا باندې کار کول غواړم او زه د سوشل میډیا نه پیسې ګټم نو د سوشل میډیا کې دومره جس شته چې تا د یو جاب نه منې کول شي او دا سوشل میډیا تا د جاب نه مطلب تا د پنجاب کې دومره پیسې ته نشي ګټل چې څومره ته د دې نه بیا ګټل شي خو مین شی چې کوم دی دا شی دی کانټنټ ځکه پیسې چې ته ګټي د سوشل میډیا نه په کانټنټ باندې به ګټي اور په دې کې موږ سره زبردست آیډیاز دي چې په هغې باندې تاسو اچھا خاصه پیسې ګټلی شئ چې کې موږ سره پریمیم کانټنټ هم دي چې مطلب تاسو انګلیش کانټنټ به څنګه جوړوئ د انګریزانو دپاره به تاسو کانټنټ څنګه جوړوئ نو مین شی چې کوم دی زموږ د کورس دا دی نو دې کې چې دا شی تاسو زده کو نو تاسو خو ایزیلی ډالر سے کم دی 1000-2000 ډالر خو ایزیلی د فیسبوک اور د یوټیوب نه جنریټ کول شي دا صرف زموږ د فیسبوک د کورس آوټلاین دی مونږه یوټیوب کورس په هم زموږ په اکیډمي کې وي ټیک ټاک کورس په هم زموږ په اکیډمي کې وي په دې ویډیو کې صرف تاسو له دا آوټلاین تاسو سره شیر کوم نو ایڈمیشن کچره تاسو په دې کورس کې ځان انرول کول غواړئ نو په سکرین الریډي تاسو له زموږ واتس اپ نمبر ښکاری په دې باندې په واتس اپ باندې اړیکه ونیسئ رابطه وکړئ او ځان انرول کړئ ځکه په ډومبني بیچ کې به مونږه صرف اور صرف 25 سټوډنټ اخلو چې پای کې الریډي 5-6 سټوډنټ الریډي انرول شوي دي نو لیمیټډ سیټس دي او دې اپورچونټی نه فائدہ اوچته کوي دې اپورچونټی نه فائدہ واخلئ او راشئ دا سکلز زده کړئ ځکه نن سبا دور چې کوم دی د دې شي دی د سوشل میډیا دور دی د سوشل میډیا ډېر خلک صرف په سکرولینګ باندې مطلب سوشل میډیا موبایل استعمال ډېر خلک چې کوم دی هغه خپل پلان هغه خپل آیډیا امپلیمنٹ کوي او هغه نه پیسې ګټي سکرولینګ نه سم نه جوړیږي پیسې ته ګټي چې راځو زموږ کورس آوټلاین چې کوم دی ټول نه پهله به تاسو له دا طریقه زده کی مونږه خایو چې تاسو په فیسبوک پیج یا پروفایل څنګه جوړوي چې هغه تاسو د ارننګ قابل کوي هغه نه تاسو ارننګ کوي فیسبوک پیج یا پروفایل ملټیپل پیجز یا تاسو بلکې پیجز څنګه منیج کولای شئ زیات پیجز چې تاسو منیج کولای شئ هغه کې موږ سره AI ټولز هم شته دي او مینولی هم تاسو له موږ طریقه خایو جی ورپسې بیا د پیج یا د پروفایل امپورټنٹ سیټینګ چې کوم دی
لکه دې سیټینګ سره سره تاسو د ویډیوز وایرل کېدو چانس او سره بیا دریم سټیپ چې کوم دی اپلوډینګ به په کومه طریقه کوئ، اپلوډینګ کې به هیشټیګز کم استعمالوئ، اپلوډینګ ټایم به تاسو کم مختص کوئ، کم ټایم به تاسو اپلوډ کوئ چې تاسو د ویډیو د وایرل کېدو چانس سیوا شي. نو دا ټولې خبرې ورپسې بیا فیسبوک پالیسیز اف مونټایزیشن، د مونټایزیشن چې د فیسبوک کم پالیسیز دی هم تاسو له مونږ ښیو چې چېرته تاسو د فیسبوک د مونټایزیشن د پالیسي وایلیشن ونه کوي. که چېرې تاسو د مونټایزیشن د پالیسي وایلیشن کوئ نو تاسو د فیسبوک هغه ارننګ چې کوم دی هغه د وایلیشن په وجه باندې سټاپ کیږي، مطلب پیج به مو خرابېږي، آی ډي به مو خرابېږي، سټرایک په راتلی شي، وایلیشنز په ډفرنٹ ټایپس راتلی شي. نو هم تاسو له مونږ پړاو چې کم کم وایلیشن به تاسو اګنور کوئ، کم کم وایلیشن به تاسو نه کوئ. بیا ورپسې دی کریشن اف پی اوټ. پی اوټ جوړول چې کوم دی په خپل نوم باندې نن سبا ډېر خلک دي چې د پی اوټ سروسز ورکوي، پی اوټ یې جوړ کړي او خلکو نه 20% او 30% اخلي. نو تاسو له مونږ ستاسو پی اوټ جوړول ښیو، پاکستان پی اوټ په څنګه جوړوي یا بهر ملک پی اوټ په څنګه جوړوي، خپل پیج سره به دغه پی اوټ لینک کوئ، څنګه ستاسو د پیج ارننګ چې کوم دی هغه پی اوټ ته راځي. نو دغه پی اوټ جوړول څنګه کومه طریقه باندې کیږي دی کې بیا ټیکس فارم څنګه فل کیږي، مکمل کمپلیټ ګایډلاینز کمپلیټ انفارمیشن به تاسو له ملاویږي. او د لاست وان چې کوم دی کانټینټ آیډیاز دي چې هغه د اے آی په ذریعہ باندې به تاسو ویډیو څنګه جوړوئ، د اے آی په ذریعہ باندې به تاسو ایمیج څنګه کریټ کوئ. د کې چیټ جی پی ټي د موږ سره، جیمینای د ورسره، لیونارډو د ورسره، ډېر نه علاوه ګوګل فلو در سره، دا ټولز چې کوم دي دا به تاسو له مونږ ښیو فري کې. لکه فري کې به ویډیو څنګه جنریټ کوئ، لکه یو کس ته د اے آی ټولز چې کوم دي کې ډېر پیډ وي، په پیسو باندې به اخلي بیا په ویډیو جنریټ کې. مونږ به تاسو له فري ټولز ښیو چې په هغې به تاسو فري کې تصویران هم جوړولی شئ، فري کې به تاسو ویډیوز هم جوړولی شئ. او هغې کانټینټ آیډیاز چې کوم دي په اے آی باندې مختلف کانټینټ آیډیاز دي مونږ سره چې کم آیډیا تاسو کم نیج باندې به تاسو کار کوئ او هغې نه به اچھا خاصه ریونیو جنریټ کوئ. او ورپسې بیا یو کس ته وایي چې نه زه په اے آی کار نه کوم بلکې زه اوریجنل کار کول غواړم، زه خپل یو ویډیو جوړول غواړم، په خپل موبایل په خپل کیمرا باندې یو ویډیو جوړول غواړم، یا خپل راځم زه په سپورټس باندې خبره کوم، زه په نیوز باندې خبره کوم، یا ما سره دا سکل دی زه دا سکل په امپلیمنٹ کوم، دا سکل په خیم نو ایله به مونږه هیومن میډ کانټینټ جوړولو طریقه ښایو. دی کې بیا یو شی ما نه هیر دی چې پکې دی ایډیټینګ. ایډیټینګ به ان شاء الله په دې کورس کې تاسو لا پڑھاویږي چې ایډیټینګ به څنګه کوئ، د فیسبوک د پاره ریلز به څنګه جوړوئ، ایډیټ به څنګه کوئ، ډیفرنٹ کایند اف کلپس تا په اے آی باندې جوړ کړل. اب ته بیا وایس اوور به پکې کنه ته غواړئ چې زه په دې باندې بیک ګراوند مکمل یو فل کورس په اے ټو زی تاسو له ملاویږي. دې کورس جوین کولو سره به تاسو مطلب مونږ به تاسو د لاس نه ځان سره او بل تاسو له لایف ټایم سپورټ وي، باقاعده چې کوم پیج مونږ سره جوړیږي د هغې به واتساپ ګروپ جوړیږي، هغه واتساپ ګروپ په لایف ټایم سپورټ وي. که چاله پکې څه قسم ایشوز وي د کورس کولو نه پس هم هغه مونږ سره هغه ایشوز ډسکس کولی شي، د کورس کولو نه پس هم هغه مونږ له راتلی شي، هغه ایشوز به له مونږه انشاءالله سولف کوو. جي باقاعده په نوخار کې کې اف سی چې کوم نوخار کې اف سی دی هغې سره السیف مارکیټ دی، په هغې کې به باقاعده د کلاسز مونږ شروع کوو په السیف مارکیټ کې. باقاعده ایډمیشن شروع دی، انرولمنټ پکې هم شوی دی، 5 کسان والډي ایډمیشن کړی دی. فرست بیچ کې به مونږ سره صرف اور صرف 25 سټوډنټ وي، نو 25 سټوډنټ کې ځان شامل کړئ اور ځان انرول کړئ. جی په تاسو لا زمونږ د کانټیکټ نمبر د واتساپ نمبر په سکرین باندې ښکاري، په دې باندې رابطه وکړئ.